دا یو آسان وظیفه در کوم ته یقین وکړه مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه فرمایله هغه دا بر ذکر کړی نه وایي زه د غوښتو باباجي صاحب خاله لاړم نو هغه سره مې ملاقات وشو ملاقات کې راته دا وظیفه راکړله چې دا واله بجلیګر مولانا چې ستا څه مشکل ان شاء الله الله رب العزت به دا حل کوي ته دا کوه نو مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې یاره ما هغه وظیفه به شروع کړله ته یقین وکړه چې د علماو طلباو د خو هسې هم مشکلې کور کې چې همدې فراغت وشي بیا د دې خو مسجد کې امامي یا مدرسه کې مدرسین 8000 او 9000 دغه باندې تنخواګانو باندې رواني نو په هغې خو سره کار کېږي نه دی کې علاج معالجه راځي دی کې ضرورتونه راځي دی کې د کور حاجات راځي بیماري راځي که نه مړی ژوندی راځي په هغې چېرته ګزاره کېږي نو مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه ویل چې هغه وظیفه به ما کوله ته یقین وکړه چې زما به څه کوم ضرورت راتلو نو الله رب العزت به زما هغه مسله حل کوله یعنی د پښتنو خبره وایي په سخت ټیم کې چې درله څوک قرض هم درکړي که نه نو هغه قرض هم چې کوم دی داسې لږه هسې چې درکړي نو په هغې کې به مولانا بجلیګر صاحب رحمت الله علیه فرمایل چې یاره ما به کوله نو دونه اثر یو د هغه وظیفې چې بې انتهایي ډېر زیات عزت و مال لپاره خصوصا د روزګار لپاره د ډېر زیات پکې برکت و چې څه حاجت دې راتلو چاته به نه محتاج کېدې الله رب العزت به ویل هغه پوره کوله او واقعي چې زمونږ اکابرینو مشرانو همدغه وظایف د هغې تجربات دي او هغې کړي دي نو دا ډېره اهمه وظیفه ده ما ویل چې تاسو ته وکم اکثر زمونږ عوام نه یا نور چې کوم دي کورونو کې داسې مشکلات دي روزګار په کې خاص کر دکانداري وي یا چې کوم دی نور څه تجارت وي هغې کې څه مشکل ډېر زیات نو د هغې لپاره مختصر وظیفه دونه اسانه ده چې هر نانفړه سړی چې کوم وي که چې هغه قرآن نه وي ویلی که نه تلاوت یې نه وي زده هم دا کولی شي ډېر په آسان انداز باندې او یقین وکړه زما په خپله باندې زما عزتمندو تجربه شوې ده الله رب العزت د انسان هغه تمام رکاوټونه ختموي کوم مصیبت آفتونه چې دلته راروان دي د هغې لپاره مخکې نه د سمې برابر شوی وي داسې چې کوم دی بهترینه وظیفه او خصوصا په مال کې د چا لاس ته به نه محتاجه کېږي که روزګار وی شروع کې الله رب العزت درله په هغې کې برکت اچوي که بیسا په تر باندې څه د نوکرۍ دپاره کې یا د بل څه دپاره کې الله رب العزت به درله هغه نوکري درکړي نو د چا محتاجۍ ته به بالکل نه جوړېږي ډېره بهترینه وظیفه ده یقین وکړه زمونږ اکابرینو په دې باندې تجربې کړي دي او دا راروانې بعض وخت کې اکثر عوام وروڼه یې راشي یاره زما کور کې دا مشکل دی داسې دی روزګار کوم خوند نه راکوي بعضې سړي سره مال حال ډېر زیات کمی وي افسوسونه کوي او ډېر زیات پریشان وي نو د هغې دپاره ما ویل چې یاره مطلب تاسو دی هم زه نشر کړم چې تاسو د دې نه فایده والئ او ډېره اسانه وظیفه ده چې د ماښام د مازدیګر مانځه نه پس د مازدیګر مانځه نه پس چې کوم دی سل پیرې یا وهاب وظیفه څوک کوي نو انشاء الله تعالی د به تمام مشکلات چې کوم دی دا حل کېږي ډېره بهترینه او اسانه وظیفه ده سل پیرې چې کوم دی روزانه د مازدیګر مانځه ډېر زر کېږي ډېر بې انتهایي ده او ټوله ټیم نه یا وهابو دونه ټیم اخلي نه او دونه اسانه ده خو هر کس ته د دې فایده ډېر زیات رسېږي چې دا کوي په ټیم باندې روزانه د مازدیګر مانځه نه پس سل پیرې یقین وکړه چې تمام مشکل ما په خپله باندې تجربې شته په دې باندې زه په خپله باندې موږ هم دغه طالبان مولان خلک دي خو الله رب العزت د انسان هغه تمام رکاوټونه مشکلات دا ختموي نو دې وجې نه چې کوم دی تاسو نه ډېر اهتمام کوئ پابندۍ سره کوئ الله رب العزت دې زموږ تمام مشکلات حل کړي او الله دې زموږ نه رضا شي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین